د وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اثارم المسلول کې واقعا ذکر کړي یو حدیث راوړی دی. حدیث داسې دی چې یوه ښځه وه په دې مدینه کې په دې عربو کې هغې ته عاصمه بنت مروان ویله کېدله او دې به شعرونه جوړول او کانت تهجو رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی به نبی صلی الله علیه وسلم پسې اشعار ویلي او د رسول الله بېعزتي به یې کوله په اشعارو کې. نو یو صحابي دی عمیر بن عدي رضی الله عنه، دا په سفر باندې تللی دی، د 3 کالو مسافر دی، دا په دغه کلي کې دی ناست دی، شپه ده، خلک ګرد لګوي، چا پکې یو شعر ویو او په دې شعر کې د رسول الله بېعزتي وه. داسې شعر و چې د رسول الله په بېعزتۍ کې و. د عمیر بن عدي تپوس وکړو چې دا شعر د چا دی، دا چا ویلی دی؟ وایي چا ورته ویلې چې دا عاصمه بنت مروان ویلی دی، دا دلته یوه زنانه ده. دا راپاڅېده او نبی صلی الله علیه وسلم د عمیر بن عدي باره کې ویلي چې من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله فلينظر الى عمیر بن عدي. وایي څوک چې غواړي داسې کس ته وګوري چې د الله او د رسول مدد یې کړی، هغه د عمیر بن عدي ته وګوري. د عمیر بن عدي راپاڅېده، تورې راواغېستله او ویلې چې یا الله ستا په ذات مې قسم او زما د نظر په دې باندې چې زه به خپلې ښځې ته نه ځم او خپل کور ته به نه ځم تر هغې پورې چې ما د دې زنانه د سر نه جدا کړی. دا څنګه زما رسول پسې خبرې کوي؟ وایي دا را روان شو، دغه کلي ته ورغی، د اسماء بنت مروان دې کلي ته د ورځې ګرځي غلی غلی تپوس کوي د خلکو نه چې اسماء بنت مروان کور کوم یو دی؟ کور یو د صحیح کړه. چې کله ماښام شو، شپه شوله، دا را وغوښته دې کور ته او دا ښځه صحیح کړه چې دا ښځه د اسماء بنت مروان او ورغې او دا تورې پې ورکېښودله په دې خېټه باندې او اخ به یې ترې ویستله او دا تورې پکې داسې تاو کړه او ویې ویلې چې دا انجام دی د هغه چا چې زما د رسول بېعزتي کوي. اخر یې دا سر راغوڅ کړه او راوړه محمد صلی الله علیه وسلم ته. د رسول الله مخې ته یې واردو چې یا رسول الله دې زنانه به ستا بېعزتي کوله او تا پسې بیا اشعار ویلې او دا سر مې ترې غوڅ کړه. د دې داسې ایمان و چې د رسول پسې بیا خبره نه برداشت کوله. نن یهود او نصواراو زمونږ د رسول څومره بېعزتیانې وکړې او قلارې مسلمانان اوده پراته دي او د رسول د عزت هېڅ غم ورسره نشته دی. دا صحابه چې یوه خبره به د رسول په خلاف باندې نه برداشت کوله.